الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيلا. زما محترمو په دین اسلام کې کوم زنانو سره نکاح دا حرام ده، هغه ټول موږ ته قرآن پاک ښودلی دي. اوس کوم زنانو سره چې نکاح حرام ده هغه په دوه قسمه باندې دي. یو هغه زنانه دي چې کوم سره نکاح ټول عمر حرام ده، او یو هغه زنانه دي چې کوم سره تر سمودی پورې نکاح دا حرام ده. اوس نن به موږ هغه مسله بیانو چې کوم سره ټول عمر نکاح حرام ده هغه کومې زنانه دي. نو د ټولو نه مخکې لومبی هغې کې خپلې مور سره نکاح دا حرامه ده. د خپلې مور سره نکاح حرامه ده، همدغه شانتې ده. د خپل پلار مور سره نکاح دا حرامه ده، همدغه شانتې ده. نوسۍ سره نکاح دا حرامه ده، او د هغې اولاد سره نکاح حرامه ده. د نوسي او د نوسۍ د دواړو اولاد او د هغې سره نکاح دا حرامه ده. خویندو سره نکاح حرامه ده، د مور خور سره نکاح حرامه ده، د پلار خور سره نکاح دا حرامه ده. رویرو سره نکاح حرامه ده، او د هغې اولاد سره هم نکاح دا حرامه ده. خورزی سره نکاح حرامه ده، او د هغې اولاد سره هم نکاح دا حرامه ده. اوس کم چې په نسب کې حرام دي هغه پر رضاعت کې هم حرام دي. یعنی رضاعی مور سره هم نکاح حرامه ده چې ماشومتوب کې تا لپی درکړي وي هغې ته رضاعی مور ویلی کېږي. ستا خپله مور نه تا د یو زنانه نه پیس کلی وي هغه ستا رضاعی مور ده. اوس د هغې سره او د هغې بچو سره ستا نکاح دا حرامه. رضاعی خور سره نکاح حرامه ده چې د دغې کم اولاد دی لورګانې دي د رضاعی مور هغه ستا خویندې دي، رضاعی خویندې دي، هغې سره نکاح دا حرامه ده. خواښې سره نکاح حرامه ده. خواښې چاته ویلی کېږي چې تا کومه ښځه کړې وي د هغه ښځې مور ته خواښې ویلی کېږي، هغې سره نکاح حرامه ده. چې کله تا د هغې په لور باندې نکاح وتړو د هغې نه بعد دغې خواښې سره ستا نکاح دا حرامه وګرځېده. میرنۍ لور سره نکاح حرامه ده. میرنۍ لور هغې ته وایي چې یو سړي ښځه وکړه او هغه ښځې سره یو لور رالله چې د هغې پلار جدا دی. اوس د دې سړي که چرې دغې ښځې سره واده وشو نو د دغې ښځې لور سره اوس د ده واده دا حرام دی. دغې ته میرنۍ لور ویلی کېږي. د زوی ښځې سره نکاح دا حرامه ده، او د پلار ښځې سره نکاح دا حرامه ده، او د نیکه ښځې سره هم نکاح دا حرامه ده. اوس دا هغه زنانه دي کوم سره چې ټول عمر نکاح دا حرامه ده. دا موږ هغه بیان کړل.
او سبا کې خیری به ان شاء الله هغه مسأله بیانو کوم سره چې نکاح تر سمودي پورې حرام ده دا غي نه بعد کې جایز ده هغه مسأله به ان شاء الله سبا کې خیری بیانو. جزاکم الله احسن الجزاء.